د سفر متعلق یو څو مسائل زده کوي چې په سفر کې به مونږ څنګه کومه او څونه فاصله کې به ما باندې سفرانه مونځ راځي او که په سفر کې را باندې مونځ قضا شو نو په کلي کې به څنګه ادا کومه. یو شپږ لس مسائل دي د سفر متعلق. انشاءالله چې دا درس وره د سفر متعلق به تاسو عالمان شئ انشاءالله. دې درس کې ټول سبحان الله وایي. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې السفر قطعه من العذاب. سفر د عذاب یو ټوکړه ده. د هغې وجه څه ده؟ مونږ ته په سفر کې 4 رکعاته مونځ 2 رکعاته معاف دی. د هغې وجه دا ده چې په سفر کې سړی یوازې مسافري ناشنایي نو هلکه د سره څه امداد نی. بعضې ټایم کې مسافر سره د جیب کرایم نی، څوک ته جیب مې ووایي، یا بعضې ټایم کې پخوانی سفر چې وي نو په اوښانو به کېدې او د میاشتو میاشتو سفر به کېدې. نو هغه وخت کې به سړی ډېر خراب به بیمار به شه پکې. اوس خو اسانی ده خو بیا هم الله اجازه ورکړې ده. نبی علیہ السلام او فرمایي السفر قطعه من العذاب. سفر د عذاب یو ټوکړه ده. د هغې وجه دا ده چې خوب دې په ټایم نه دی، خوراک دې په ټایم نه دی، سکاک دې په ټایم نه دی، کور والا کم فیلینګ دی و لذت دی هغه درته نه میلاویږي. ټینشني به ګرځې. انسان چې د خپلې بسترې نه پاسي نو بل ځای اکثر دله خوب هم نه ورځي. بعضې خلک یې داسې او بعضې لکه زمایي چې کوم دی پرېوته بس پرېوتي. نو دا دنیا هم په مانند د سفر او د مسافر ده. موږ مسافرین یو ټول د دنیا نه تنګ دی. اوې مې هلکه دنیایي زندگی سفر والا زندگی ده. موتا مسافرین یو دنیا نه تګ دی جی، دنیا نه روانګي ده. قسم دې د دنیا لذات ټول عارضي دي. نبی علیہ السلام او فرمایل چې السفر قطعه من العذاب. سفر د عذاب یو ټوکړه ده. اوس د سفر متعلق 2-3 خبرې کوم. یو انسان چې مسافر شو نو دی به د سفر مونځ کله کوي؟ علماء کرام فرمایي چې 77 کیلومیټر فاصله ووایي نو دی مسافر شي. څونه فاصله؟ 77 کیلو. په دا موډونو باندې لیکلي مې اکثر. نو چې 77 کیلومیټر فاصله برابر شو نو ته مسافر یې. اوس د سفر مونځ به څنګه کوې؟ هلکه د سحر مونځ به پوره کې فرض 2 رکعاته او ویتر به پوره کې او د ماښامې 3 رکعاته که په سفر کې او که په حضر کې. دې کې قصر نشته، دا به پوره کې. باقي پاتې شه د مازدیګر مونځ، د ماسخوتن مونځ او د ماسپښین مونځ 4 رکعاته دي. نو په سفر کې به 2 رکعاته کې. څو رکعاته به کې؟ سنتو سره به څه کوو؟ نو که ټایم د سره و سنت وکړه، پوره وکړه. سنتو کې قصر نشته. او که ټایم د سره نو خیر د سنت پرېږده، خیر د معافي ده. ښه څه ده؟ ارزاني شوه که نه شوه؟ شوه. بله خبره کومه جي. هلکه یو سړی مسافر دی، د باندې د سفر 2 رکعاته دي خو امام پسې ودرېده، کوارټ ته لړو امام پسې ودرېده. نو که امام پسې ته ودرېدې او امام 100 رکعاته کول نو ته به ټول رکعاته کې. لکه د ماسپښین مونځ دی تا باندې 2 رکعاته دي په سفر کې، خو که امام پسې ودرېدې نو پوره به کې 4 رکعاته. ځکه د امام اقتدا په تا پسې واجب ده. ښه ټیک شو. ښه تا سره په سفر باندې ملګري دي، ته ځان له جمع کې نو ته به اعلان وکړي چې بهی زه ګورې په سفر یم 2 رکعاته کوم. او کم کسان چې نور د ځایي دي نو هغوی به چې زه 2 رکعاته وکړم نو تاسو به پاسې ځان له جمع کې خپل مرګرو سره 2 رکعاته او د هغه وخت امام پسې ودرېږي نو پوره مونځ به کې د ما محترمو. ټیک شو. بله خبره کوم. مسلې زده شوې که زده نه شوې؟ ذهن ته سره راځي که نه؟ بله خبره کوم. یو سړی په سفر لړه چېرته تجارت له کراچۍ ته بل دی ته او دی وایي چې یاره زه به 15 ورځې تېروي نو دی به د 15 ورځو د اقامت نیت وکړي نو هلته به بیا پوره مونځ کوي. ښه څونه مونځ به کوي؟ پوره مونځ به کوي. او که د 15 ورځو نه کم وي لکه 14 ورځې وي او د اقامت نیت یې نه دی کړی نو دا 14 ورځې به مسلسل دا به چې کوم دی نو د سفر مونځ کوي. ښه ټیک شو. یو مسله بله پاتې شو. بس په سفر کې مثال په طور ته دې ځای نه لاړې ناوخته یې در باندې د ماسپښین مونځ دی، تا نه په دلته ماسپښین مونځ قضا شو په کلي کې او لاړې کوهاټ ته نو دا ماسپښین مونځ چې کوم قضا شو نو دا د نه په حضر کې قضا شوی. هلته به دا مونځ پوره کې ګورې. ښه دا مونځ به څه کې؟ پوره کې. او د سفر نه را روانې په لار را روانې کوهاټ نه را روانې د مازدیګر مونځ در باندې هلته وړېده نو هلته خو تا باندې د مازدیګر 100 رکعاته دي
دوه رکعته دي کنه نو چې کلي ته راورسېدې نو همدغه دوه رکعته به کوې ښه سیوا به نه کوې څو به کوې ځکه دا تا باندې هلته سفر کې د سفر مونځ به په حضر کې نه کې او د حضر به په سفر کې نه کې ارداني شوه که نه شوه مسایل زده شو که چاته د سفر په باره کې اشکال نو آواز وکړي د مسئلې تپوس وکړي نو وکړي جي ازادي ده ډېره جی او نه پوره مونځ به کې 77 کیلومیټره پورې لکه دا به پوره مونځ کې چې د 77 کیلومیټر نه 1 میټر هم ور بیا به د سفر شروع شي نور څه مسئلې تپوس ووایي الله هم خوشحاله که شرمېږه مې ووایي جي ټولې قضا کړه ودرېږه جي دلته به د سفر مونځ کوي هلته یې څومره قضا کړي دي د ماسپښین مازدیګر دوه به کوي دلته او د ماښام هغه به پوره کوي جي بله دې وظیفې ته توجه شي بعد خلکو ته د شوګر او د بلډ پریشر یا مسایل دي یا جوړونه پټې خوږېږي یا کور کې څوک بیماران دي ښه کېږي نه نو د هغې دپاره یو وظیفه ده چې علما کرام فرمایي 7 پیرې به سورې فاتحه ووې الحمد شریف وللضالین امینه پورې او 21 مرتبه به دا آیات ووې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمین دا آیات به 21 بار ووې او په اوبو باندې به چوب کې څوک بیمار دی د شوګر د هر قسم بیمار دی دا به په ګیلاس چوب کوي او سکي به ورد مسلسل به دا کار وکړي او بیا د ټیسټ وکړي پکا ټکه به الله شفا ورکړي د ما محترم فهم ده بیا ورته وکړې دی سوره فاتحه 7 پیرې او د قرآن یو آیات دی وننزل من القرآن تاسو وایئ ما هو شفاء ورحمة للعالمین ان شاء الله چاره نه ورته نو زه به ورته لیکم بار بار به درته ټیک شو وظیفه یاده شوه اوس د مونځ ترجمه راوالی یو ټکې وایو بس چوټي ده ښه کاغذونه ټول لوباسېده باندې خدایه دا حاضره مجمع سپینګیري دي خدایه ماشومان دي نوجوانان دي طالبان دي علما دي خدایه ستا در او دربار ته راغلي دي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع ته خدایه په نظر د رحمت او شفقت باندې خدایه وګوره الله دا کتاب د دې کلي والا دپاره خصوصا د دې مجلس والا دپاره کوم چې په دا مجلس کې ستا کتاب ته او ستا د محبوب خبرو ته ناستي خدایه دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو خدایه شفاعت وګرځوه الله د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع څه قسم دردونه دي پریشانې دي مشکلات دي مصیبتونه دي کاروباري پریشانې دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا الله دې کې کاروباریان ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچوه د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ورکا د چا رزق کمزور دي خدای د رزق تنظیم وکا سپینګری پکې ناستي خدای عمرونو کې برکت واچوه دا کم مرحومین وفات شو خدای قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځوه الله څومره مړي په دا کلي کې شوي دي خدایه ته مغفرت نصیب کا څومره جمدي دي په دا کلي کې خدایه ته ورته خیر پېښ کا دا نوجوانان خدایه د دین سره وابسته کا الله د خپل ځان سره په رابطه کا دا ماشومان خدایه عالمان حافظان کا باعمل عالمان کا الله قرضداري پکې ناستي خدایه د قرضونو نه وساته هغه ماشوم چې بیمار دی خدایه شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې د دې کتاب په برکت باندې د چا په زړه کې بغضونه دي نفرتونه دي یو بل ته نفرتونه دي خدای په محبت او الفت باندې بدل کا الله دا کلی تا قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای اوساته دا در زما خويند مند اوري خدای د عزتونو د لپټوي خدای محافظ شه زما د خويند مند کمه پریشانی دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا زړه کې څه قسم شری حاجات خدای د خپل درنه پوره کا الله دا کتاب د دې کلی د پاره د رحمت او د شفاعت ذریعہ وګرځوا د دې کتاب په برکت باندې خدای دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته او پوښتنه ځن کدنم دا کلی په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله